الحمد للہ الذی علم الانسان ما لم يعلم والصلاة والسلام علی قاسم العلوم والحکم وعلى آلہ وصحبہ سادات العرب والعجم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید وفرقانہ الحمید یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین محبوب دیدن دا پارا زمحشر تا خوشالے گم محبوب دیدن دا پارا زمحشر تا خوشالے گم چی دلبر پکلی دیشی دا محشر اختر زمادے دا جانان پا مہمانی کے بدزلہ وخیوری تیکلم دا جانان پا مہمانی کے بدزلہ وخیوری تیکلم پا مولا میں دے قسم وی یشقی ہنر زمادے مدینہ منورے کے چیزیبا دلبر زمادے دا فراق بدرد و غم یہ ظل پر ہر زمادے اور دا وصال پا گلستان کے چی گلون ٹول اولما زخمی شوے حغا وقت پا ازغو جگر زمادے اور پاک محمد مصطفیٰ دا محمد امین محبوب دے پا مولا میرے قسم وی دا صحیح خبر زمادے جس سہانی گھڑی چمک طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود یادگاری امت پہ لاکھوں سلام پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود یادگاری امت پہ لاکھوں سلام شور تکبیر سے تھر تراتی زمین جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام اور خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام حسن مجتبی سید الاسخیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام اس شہید بلا شاہی گلگو خبا بے کسے دشت غربت پہ لاکھوں سلام اور اہل اسلام کی مادران شفیق اہل اسلام کی مادران شفیق بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام وہ دسو جن کو جنت کا مجدہ ملا وہ دسو جن کو جنت کا مجدہ ملا اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام غوث اعظم امام التقا والنقا غوث اعظم امام التقا والنقا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام اور جن کی ممبر بنی گردن اولیاء اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود ان کے ہر خوب و خصلت پہ لاکھوں سلام بے بناوٹ ادا پہ ہزاروں درود بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام اور جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا ایسے خادم کی خدمت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کی قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام طول کو شوق و محبت سر درود شریف اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و عطرتہ بعدد کل معلوم لک صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین دیر و قدردانو مشرانو کشرانو در رب لا یزال اور رب بے نیاز لاکھ لاکھ شکر ندی کہ منگا و تاسوی دوان جہانو دا سردار آقای نامدار دخپل امت غمخوار دخپل کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم با امت کی مومنان مسلمانین پیدا کری محبوب علیہ السلام دا عزت و ناموس خبر چراشی دا دی مبارک و دا شان خبر چراشی قرآن عظیم و شان پہ یو عجیبہ انداز باندے بیا داغی بیان کئی اور بیا چکل ادا بیانی گی او پکم ماحول کے پکم مجتمع کے انسان اسی گی داغی چسا تقاضی دی اغم مخت دی خو چکل خبرہ
د خپل محبوب علیه الصلاۃ والسلام راشي نو بیا د کائناتو هر یو شی رستو پاتې کیږي. د ټولو نه اول ذات بابرکت مدینه منورې جانان مبارک دی. او که په دغه بیان کې زه چونکې مختصرا خبره پې کومه خو خپلې سینې د دغه بیان دپاره کولو ځکه کوي چې ماحول داسې راغلی دی چې خلک ماحول ته ګوري او بدلیږي. خلک حالاتو ته ګوري او د دین تقاضې چې دي د حالاتو مطابق بدلیږي. د خبرو د تقریر انداز چې دی هغه هم د حالاتو مطابق بدلیږي. او بیا وخت داسې راغلی دی چې حالات سخت وي نو په یو طرف باندې وي او چې کله حالات نرم شي نو چې بیا چا په میدان قربانۍ ورکړي وي بیا د دې د سړو نه راوځي په هغې باندې بیا څه کوي په هغې باندې بیا ګوتې نیسي. حالانکې نه میدان ته راوتلي وي نه په میدان د دغه حضور د دین دپاره आवाज़ پورته کړی وي نه د دې حالاتو مقابله کړی وي بلکې د وخت د حالاتو سره داسې شي چې گویا کہ علامہ اقبال په دې شعر کې انداز بیان کړی دی کہ ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب اور سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کے آداب. هغې وایي د دې د حالاتو دومره سخت غلامان جوړ شي دومره غلامان جوړ شي چې بیا صرف خبره چې کوي د حالاتو کوي او په هغې کې دومره د دې حالاتو ځان تابع جوړ کړي چې دین اسلام باندې حملې کېږي هم پروا نه د حضور علیه السلام د عزت او ناموس د حفاظت خبره راشي که په هغې باندې چې صحابه کرامو نه خپل مال ته کتلي دي نه اولاد ته کتلي دي نه خپل جان ته کتلي دي هر څه د حضور علیه السلام مبارک نه قربان کړي دي نو په هغه میدان کې بیا بجای د دې چې څوک میدان کې وي چې د هغې ملګرتیا وکړي د حالات بیا دا وي چې د پاکې خلکو باندې بیا ګوتې اوچتوي. او دا چې و دا د منافقینو علاماتو چې کله به سخته راله نو هغې به وی وګوره مونږ درته وی نه چې زمونږ خبره به منلې وه نو کار به ټیک و. احد کې مسلمانان شهیدان شو او یو ظاهري مسلمانانو ته یو تکلیف ورسېده نو دوی زر راغله او دوی څه ویله واتواونه ما قتلو که زمونږ خبره منلې وی نو تاسو به نه وی شهیدان شوی. مونږ درته وی چې مزه مونږ خو د مقام شوق نه راواپس شو 200 کسان 300 کسان راواپس شوي مونږ درته وی چې نه مونږ نه ځو او تاسو بیا هم شوق و تاسو لاړئ نو وګوره څنګه هلته په میدان کې شهیدان شوی. نو رب ورته فرمایي چې ښه که چېرته د موت نه د مرګ نه تاسو په دې باندې ځان بچ کوئ چې مونږ میدان ته ونه وتو نو تکړه شی په خپل کور کې د ځان د مرګ نه بچ کوئ. تکړه شی په خپله بستره کې ځان د مرګ نه بچ کوئ. مرګ خو را روان دی خو ما محبوب علیه السلام فرمایي چې ان الامر بالمعروف چې بېشک هغه انسان چې هغه په نیکۍ امر کوي والنهي عن المنکر او چې کوم دی د یو بدۍ نه منع کوي نو دا څه کوي لا یمنع رزقا دا نه د انسان رزق منع کوي چې دی دا وایي چې نه په ما باندې به روزي بند شي که ما حق ووې په ما باندې به رزق بند شي که ما حق ووې په ما باندې به د امیرانو دروازې بندې شي په ما باندې به د فلانو دروازې بندې شي که ما حق ووې ولا یقدم اجلا نه اجل چې دی دا مخکې کوي رستو کوي نیټه چې کومه نیټه ده هغه پاک وخت باندې را روانه ده خو که ته حق گویي د دې وجې نه پرېږدې حق گویي او حق وینا د دې وجې نه پرېږدې چې یا به راله مرګ مخکې راشي او یا به چې کوم دی څه شي یا به زه رزق را باندې بند شي. محبوب علیه السلام فرمایي چې رزق هم ستا مقرر دی او د مرګ هم خپله نیټه مقرر ده د دې یارې نه چېرته حق گویي پرې نه دی په میدان کې ودرېدل پرې نه دی حق وینا پرې نه دی ځکه چې دا شی خو په هر صورت حال کې راتلونکي دی د دې نه خو انکار نشته. مرګ خو چې کومه نیټه ده راځي به نو که په کور کې راله که میدان کې راغله خو چې کله کم مرګ د میدان وي د هغې مزه جدا ده کم مرګ د دین په خدمت کې وي د هغې خوند جدا دی او د هغې اجر هم جدا دی. په دې وجه باندې عزتمندو حالات یو دا تقاضا کوي زمونږ نه چې حالات هر څنګه بنده مؤمن له پکار دی چې دا د خپل محبوب علیه